محترم مسلمانانو د صلات تسبیح د مون فضیلت او طریقه. نو د دې مون فضیلت په احادیثو کې ډیر زیات بیان شوی دی. بعضی حدیثو کې راغلی دی چې الله تعالی د دې مون په کولو سره مخکینی رستنی نوی او زاړه په هیره او په قص سره واړه او غټ پټ او ښکاره ټول ګناهونه معاف کوي. او یو ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل تر عباس رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل چې عباسه کته کولی شي نو روزانه دا مونځ کوه، او که روزانه یې نشي کولی نو هفته کې یو ځل کوه، که هفته کې د ټیم میلاو نشي میاشت کې یو ځل وکړه، که میاشت کې ونه کې نو په کال کې یو ځل وکړه، که په کال کې دا مونځ ته ونه کې نو په ټول عمر کې یو ځل دا مونځ وکړه. نو د دې مونځ ډېر زیات فضیلت راغلی دی. د دې صلات تسبیح د مونځ طریقه دا ده چې اول به د 4 رکعاتو د نفل نیت وتړي او بیا به ثنا ووایي سبحانک اللهم ولا اله غیرک پورې ووایي. د دې نه وروسته به بیا ته دا تسبیحات ووایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا به 15 پیرې پوره کړي. بیا به اعوذ بالله وای، بسم الله وای، سوره فاتحه او سورت به وای. د دین وروسته بیا کته کېږي نه، بیا به دې پسې 10 پیرې بیا د کلمات وای. بیا به چې رکوع لاړې رکوع کې سبحان رب العظیم نه وروسته 10 پیرې به وای. بیا چې پاتې دي سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد د دینه وروسته به 10 پیرې وای. بیا چې کله سجدې لاړې سجده کې سبحان رب الاعلى نه وروسته به 10 پیرې وای. بیا د دواړو سجدو مینځ کې چې کومه ناسته ده دغه ناسته کې به 10 پیرې وای. بیا به دویمه سجده کې 10 پیرې وای. بیا چې دویم رکعت ته پاتې دي نو بیا د سوره فاتحه نه مخکې به 15 پیرې د کلمات وای. بیا به دغه شان چې کوم دی سوره فاتحه وای، سورت به وای، هغې نه وروسته به 10 پیرې وای. نو په دې ترتیب سره به په یو رکعت کې به 75 پیرې یعنی 15 پیرې پوره کوي او په 4 رکعاتو کې 300 پیرې به چې کوم دی دا کلمات پوره کوي. نو د دې مون فضیلت ډیر زیات راغلی دی او غوره ټیم د دې مانځه د ماسپښین د مانځه نه مخکې دی. جمعې پر ورځ څوک کوي نو د ماسپښین مانځه نه مخکې دی کوي. هر ټیم کولی شي چې صرف مکروه ټیم نه وي، نور په هر ټیم کې چې کوم دی دا مونځ ته کولی شي. او دا کلیپ مخکې شیر کوي ستاسو او زمونږ په شیر کولو سره بل یو مسلمان په دې مانځه باندې عمل وکړي او دا مونځ وکړي نو موږ او تاسو ته به په دې کې چې کوم دی الله رب العزت پوره اجر راکوي.